پس پرازي خو چې د دوړو جهانو سردار مبارک مکه مکرمه فتحه کا ټولو له ایمان ورکه غږی ورته ونک او ډیر موده پس رسول الله مبارک لال د بیت الله چابیان عثمان ابن طلحه سره وی عثمان ابن طلحه ته وی دا چابیان را لګراکا او دا بیت الله را تکلو ک چې دا لمه غواړي چې بیت الله کې لګ منځو کما عثمان ابن طلحه ورته وی چابیان ما بیان نشتا او نه د بیت الله دروازه در تکلاویدل شتا او نه بیت الله تستا دن ورتلل شتا رسول الله مبارک تی عثمان دا چابیان را لراکا دروازه را تکلو کوینا دا د ذهن نو باسه چې بیت الله ته بوردن نشي رسول الله مبارک تی عثمان په اگر وز بستا سهالي چې دا په کم ځای باندې ته ولاړې په دې ځای به زه ولاړم په هغې ورځ باندې بستا سهالي چې چابیانې نن تا سره او دا به ما سره وي او زما په ځای به ته ولاړې ته به مانه چابیانې غواړې او چابیانې به ما سره وي وی خاندل ورته دا نشي کېدی دا خو بستا په مکه غلبه راځي دا به څنګه وشي چابیانې به تا سرې او زه بیا درنه غواړم دا نه کېږي د دواړو جهانو سردار مبارک بیت الله ته وردننه نه شو چې کله مکه مکرمه فتح شوه کاپیرانو تښتېدل د دواړو جهانو سردار مبارک عثمان ابن طلحه راوي چابیانې راکه نه ورکولې په زور یې ترې واغېستې بیت الله دروازه کلو کړه امام الانبیاء بیت الله ته وردن نشو او وسره بلال رضی الله عنه مو پاک پیغمبر په ډېر وخت تیر کې منځونه پکې وکړل صحابه له بیت الله نه بار گیر چاپیره ولاړ دي په دې انتظار چې نن د بیت الله چابیانې د امام الانبیاء لاس لراغلی دي هغه انسان به خوش قسمتي چې غله